داسې ده چې کله انزایټي وشي یعنې کرانیک انزایټي وشي د ډېر ټایم نه انسان ته انزایټي وي یا د ډپریشن سره مخ وي یا د انزایټي سره، د هغې نه بعد د دماغ فوګې پوګې کېدل یا اوده اوده محسوسېدل د دې شاته بلا شی وجې کېدلی شي. ممکنه وجې داسې دي که چېرې تاسو ته د ویټامین B12 د ویټامین ډي یا د آیرن کمی وي د هغې سره هم کېدلی شي، ستاسو خوب پوره نه وي د هغې د وجې نه هم کېدلی شي، یا تاسو که اوس د انزایټي میډیسن اوس هم اخلئ یا د انزایټي لپاره انټي ډپریسنټ اخلئ یا د SSRI ډرګز اخلئ، نو د هغې سره هم د دماغ پوګې پوګې کېدل یا هغه چې کوم د نشې دوايانې خلک استعمالوي د هغې سره هم دماغ اوده اوده کېدل دا محسوسېږي. نو یاد وساتئ تاسو که خپل خوب هم بهتر نه وي خوب بهتره کړئ، که څه میډیسن اخلی د هغې په باره کې تاسو کوشش وکړئ چې خپله رهنمایي وکړئ چې یاره د دې میډیسن وجه ده، او که چېرې ستاسو په وجود کې د آیرن کمی وي یا د ویټامین B12 ډیفیشنسي وي یا د ویټامین ډي ډیفیشنسي وي د هغې ټریټمنټ تاسو ته پکار ده چې هغه وشي نو بیا به ستاسو دغه کنډیشن نارمل شي. دې نه علاوه چند میډیسن درته ښودلی شم که چېرې تاسو میډیسن نه اخلئ تاسو خوب برابر وي د هغې باوجود تاسو ته هغه دماغ پوګې پوګې محسوسېږي نو ټول نه پیله میډیسن ځان سره نوټ کړئ په سکرین ورته ښکاري پیسفلورا کیو د دې 10 قطرې یا 15 قطرې د ضرورت مطابق مریض ته ریکمنډ کېږي، چاته 10 قطرې چاته 15 قطرې 3 ټایمه په یو پیاله اوبو کې اچوئ استعمالوئ، د دې سره به ستاسو دماغ بالکل یخ شي د اوده اوده کېدل به د دې سره موځي. دویم میډیسن ځان سره نوټ کړئ په سکرین ورته ښکاري کالیپاس چیکس د هغې 3 ګولۍ خولې ته اچوئ چوپئ یې، هغې نه بعد کې چې کله وچوپلی شي نو یو پیاله یې تړمې اوبه پسې څکئ نو انشاءالله ستاسو د دماغ د اوده کېدل یا کافي ده پورې دا نروس کېدل به ټیک شي. دریم یو میډیسن درته ښیم ډېر د کمال میډیسن دی اشواګندا کیو د دې 10 قطرې 3 ټایمه تاسو استعمالولی شئ د ډپریشن یا د انزایټي لپاره هم بهترین میډیسن دی. د نارینهو کې د میل سیکشوال پرفارمنس انهانس کېدو لپاره هم ډېر بهترین میډیسن دی. نو که چاته هم داسې څه مسلې وي نو هغه بالکل استعمالولی شي ډېره زیاته فایده به درکړي. دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان.